بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو ملګرو، لکه څنګه چې مې تاسو ته وویل چې اڅکزی صاحب فیسبوک ستاسو لپاره ما جوړ کړی دی. اصل کې دا په فیسبوک کې یو اپلیکیشن دی چې ما جوړ کړی دی. ملګرو، دغه سافټویر زما د ګران دوست جمال خان طریقي چې کوم د عالمي ایوارډ وګاټي په فوټوګرافي کې د 80,000 جرنالشتانو ټاپ څه په دنیا کې د پښتانه نوم روښانه کوي. دا سافټویر زه د هغو پر نامه کوم، اڅکزی صاحب فیسبوک، چې اوس به تاسو ته زه د انسټال کړمه، در وبه یې ښیم چې د دې اپلیکیشن څه فایدې دي. نو ملګرو راسئ، اوس به تاسو ته در وښیم. ملګرو، موږ به اوس اڅکزی صاحب فیسبوک انسټال کړو چې په دې کې څه فایدې دي. اڅکزی صاحب فیسبوک دا د انسټال شو. اوس به موږ راو دلته به یې کښېږدو. د دې د مخه ملګرو، د دې د فایدې د مخه به زه تاسو ته در وښیم. لکه چې څه وخت موږ خپل فیسبوک خلاص کړو، پر فیسبوک باندې زموږ دا د مختلفو دوستانو پوسټونه یې، یا لکه و د اڅکزی صاحب پوسټ دی، د یوه پیج پوسټ دی، د یوه دوست پوسټ دی. نو د هغه رقم لکه څنګه چې د دوستانو پوسټونه دي، د پیجو پوسټونه دي. اوس که موږ وغواړو چې د چمن په باره کې، د پاکستان په باره کې، د افغانستان په باره کې یو خبر وایو، هغه خو یا زموږ پر وات چې کوم پیج موږ لایک کړی تیر سوی، یا به علیده هغه پیج له ځو. نو اوس به زه تاسو ته اوس ټرای کوم چې په اڅکزی صاحب فیسبوک کې څه کېږي. دا اشتهار راځي ملګرو، دا اشتهار به تاسو دلته ختموئ. چې ختم یې کړئ ملګرو، اوس تاسو وینئ اڅکزی علاقایي خبرونه. په دې کې د چمن 3 پیجه ما اچولي دي، او اڅکزی صاحب پیج دی، او اڅکزی صاحب اردو خبرونه دي. اڅکزی صاحب اردو خبرو کې د پاکستان ټاپ 2 پیجه دي. اڅکزی صاحب پښتو خبرونه دي، 30 بالا پیجونه په دې کې چې پښتو د افغانستان د خوا یا د نور پښتو د نړۍ د خوا چې کوم د پښتو ټاپ پیجونه دي. د هغه رقم که چیرې موږ یو اسلامي پوسټ ګورو یا یې شیروو، نو په دا کې تقریبا ډېر پیجونه د اڅکزی دعوت تبلیغ اسلام. دغه رقم اڅکزی سافټویر، که څوک کم ځوانان چې مینه لري د سافټویرو سره، د هغه سافټویرو تمام د ټاپ د پاکستان د افغانستان ټاپ چې کوم سافټویر انجینران چې کوم پیجونه یې جوړ کړي دي، هغه به دلته تاسو ته یو ځای. دغه رقم اڅکزی صاحب کمپیوټر او موبایل معلومات په پښتو ژبه کې، دغه زما پیج دی، دا له هم تکلاسي. دغه رقم اڅکزی صاحب یوټیوب چینل، چې زما خپل یوټیوب چینل دی ستاسو دپاره، پښتو یوټیوب چینل، چې دا کومې ویډیو وي تاسو کې کتلی شئ. نو به اوس راسو ملګرو، د دې د مخه په ډسکرپشن کې به زموږ د دا پیجو لینکونه هم وي. تاسو به دا پیجونه وګورئ، لایک به کړئ، ویډیو به هم سبسکرایب کړئ، او شیر به هم کړئ چې در نورو ملګرو پورې هم ورسیږي. اوس به موږ راسو اڅکزی علاقایي خبرونه به ووایو. اڅکزی علاقایي خبرونه چې مې وویل، اوس دی اول زموږ څه ایمیل او آی ډي غواړي. اوس به موږ ورکړو ده ته ایمیل او آی ډي. دغه رقم به موږ ده ته ورکړو، پاسورډ. موږ به دی د خپل سافټویر، موږ به دی لاګین کړو د خپل فیسبوک سره، چونکې دی اول وار د فیسبوک سره لاګین کېده غواړي. اوس
اڅکزی علاقایي رالی، ما دا دی فالو کړی دی. دا به تاسو فالو کړئ چې څه وخت مې فالو کړئ. دا فالو د دې دپاره دی که وخت چیرې دا سافټویر کار نه کوئ، ستاسو په فالوورز لیسټ کې به اڅکزی علاقایي موجود وي، بیا تاسو په خپل آی ډي کې هم کتلی شئ. نو ګوره دا بول نیوز کویټه دی، ما دا یو پوسټ ورکړی و، نو بول نیوز کویټه هم دغه پوسټ دا دی پورته کړی دی، مننه یې کوم. د هغه رقم چمن نیوز تیز خبر دی، یعنې ګوره دې اوس دا پوسټ کړی دی، 1 منټ د مخه جیو نیوز کړی دی. د هغه رقم آی لو چمونه 4-5 جوړ سوي دي، ټوله ما په دې کې اچولي دي چې هر څو آی لو چمن دی، وایس اپ کوژک دی. دغه رقم راځه کویټه نیوز دی، د کوټې د چمن چې دا کم ټاپ پیجونه دي، چوټي چړیا ده، چوټي چړیا ده. دغه رقم دا ټاپ پیجونه چې کوژک نیوز دی، چمن نیوز دی، اطلاع عام دی، اڅکزی صاحب پیج دی، آی لو چمن دی. دغه رقم نو تقریبا 3 پیجه تاسو که یو واقعه پیښه سوې د علاقایي سطح په حواله، د کوټې چمن په حواله، نو تاسو دا اڅکزی علاقایي له راکلی شئ. بیا دا نه که اوس مثال یو پوسټ چمن نیوز ورکړی، ته ورسې په آی لو کې ګورې، په آی لو کې نه یې، نو بیا به چمن نیوز له ځې، که په چمن نیوز کې نو اڅکزي صاحب له به ځې. دا چې هر یو د مخه ورکړی و، تاسو ته یې ټیم هم در معلوموي. برته به بیا ولاړ سو ملګرو، بیا کرالو موږ خپل سافټویر له اڅکزی صاحب پیج خلاصوو چې تاسو ته هر قسمه معلومات و تاسو ته دررسي. ګوره دا د اڅکزی صاحب پیج موږ خلاص کړئ، دا تاسو لایکوای شئ، شیروای شئ، په دا کې تاسو ته هر قسمه معلومات در میلاویږي. برته به بیا ولاړ سو ملګرو دا چې بیا کرالو دغه رقم اڅکزی صاحب اردو خبرونه. پاکستان کې چې کومه یو نوې پیښه سوې، په هغه کې 2 ټاپ، داسې نه چې مثال یو نوې تاسو جیو نیوز له ولاړ شئ، هغه نه یې ورکړې، بیا سما نیوز له ولاړ شئ، بیا یاروای له ولاړ شئ، چې کوم چا اول ورکړی و په دا ګردو پیجو کې تاسو له به ګوره 1 منټ د مخه وخت نیوز دا ورکړی دی، حسب حال دی، ډیلی اردو نیوز دی، دغه رقم یاروای نیوز دی، اردو آج نیوز دی، زیم ټي وي دی، سما دی، بی بي سي اردو ده، تاسو له ټوله راځي مثال، یعنې په 10 منټه کې دا د دغونې پوسټونه سوي دي په دا پیجو کې. برته به موږ بیا ولاړ سو ملګرو، را به سو اڅکزی صاحب پښتو خبرونه. دغه رقم به راسو اڅکزی دعوت تبلیغ اسلام. الله پاک دې موږ ټولو ته د دعوت تبلیغ اسلام کار را په نصیب کې. دا رقم نو دا پیجونه دي، تاسو کتلی شئ، که چیرې پوسټ مې خوښ شي شیر کوی هم شئ، او جن راخستی هم شئ، پر خپلوال یې هم شیروی شئ. دغه رقم دغه اسلامي کار د ورځې خامخا یو پلامه سهار مهال ګورئ چې یو څه تاسو ته اسلامي دین هم حاصله شي. دغه رقم چې موږ تاسو راسو اڅکزی صاحب سافټویر چې کوم ټاپ پیجونه دي د سافټویر انجینرانو، هغه به و تاسو ته دلته میلاویږي. تاسو کوم ځوانان چې دا شوق لرئ کوم د سافټویرو، دا به تاسو ته دلته میلاویږي. دغه رقم به بیا راسو ملګرو، اڅکزی صاحب کمپیوټر او موبایل معلومات په پښتو ژبه. دا کې به تاسو ته هر قسمه پښتو ژبه باندې کمپیوټر، موبایل، ساینس، ټکنالوژي چې دا نوي معلومات سافټویرونه راځي، دا به تاسو ته. دغه رقم به راسو اڅکزی صاحب یوټیوب چینل. دا ګوره یوټیوب چینل دی، تاسو به سبسکرایب هم کړئ او ویډیو به ټولې وګورئ. دا رقم ویډیوز له راسئ، آل ویډیوز ووهئ، آل ویډیوز به تاسو له راسي که ما شیر کړي دي،
مختلف د ټپس دا ستاسو لپاره په پښتو چینل ما جوړ کړی دی چې دا ویډیو به هم اوس ور وغورځوم. نو ملګرو دغه شی ما ستاسو لپاره جوړ کړی و. نو ډیره مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.